السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینه جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید در رب ذوالجلال نا ساتمت تاسو بروغ جوړ یی، په صحت با برابر یی. الله جل شانهم د هر قسم غمونو تکلیفونو پتونو مصیبتونو نا په امن کې وساته. الله جل شانهم هر مشکل آسان کا. الله جل شانهم هر حاجت او هر مقصد د خپل غیب و خزانو او په خپل فضل و کرم سره پورا کړه. عزتمندو محترمو، ما ستاسو د پاره نن یو وظیفه راوړې ده، ډیره مجربه او باکماله وظیفه ده، ډیره اسانه وظیفه ده، او د وظیفې تعلق د زیارت د ورځې یعنی د جمعرات د ورځې سره دی. وظیفه د چا د پاره ده؟ وظیفه د هغه خلکو د پاره ده چې د چا مشکلات دي او مصیبتونه او تکلیفونه پې راځي، د هغه خلکو د پاره ده. نو مشکلات به الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره حل کوي، او د چا څومره تکلیفونه او آفتونه او پریشانیانې دي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره ختموي. چې دا وظیفه یو ځلې وکړي نو الله جل شانه به د ټول تمام مشکلات او خصوصي هغه مشکلات چې د کمو د پاره دا وظیفه کړې وي، یعنی داسې مشکل وي، داسې مشکلات وي چې نه حل کیدونکي وي، نو دا وظیفه چې چا وکړه دا الله جل شانه به د تمام مشکلات او تکلیفونه او پریشانی حل کوي. دا وظیفه ډېره اسانه ده، مجربه ده، او دا وکړئ د زیارت د ورځې سره، یعنی د جمعرات د ورځې سره دی تعلق دی. د جمعرات په ورځ د نور راختو نه واخله تر د نور پرېوتو پورې دا وظیفه هر ټیم تاسو کولی شئ، په هر ځای کې کولی شئ. په خصوصي او بهترینه او ښه طریقه دا ده چې یو ځان له ځای کې ورته کښېنئ په یکسویۍ سره او د زړه په توجه سره، یعنی په توجه سره دا وظیفه وکړی شي، نو ډیره بهترینه وظیفه ده. الله جل شانه به پې مشکلات تاسو حل کړي، د ډېرو خلکو مشکلات پې الله جل شانه حل کړي دي. راځو وظیفې طرف ته. وظیفه څنګه ده؟ وظیفه د زیارت د ورځې ده، جمعرات د ورځې تاسو ته ما ویلي دي. اول به 11 ځله درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. بهترینه خبره دا ده چې کوم درود شریف موږ په مانځه کې لولو، درود ابراهیمي چې دا وي، بیا به دغه ووایئ دا الفاظ: یا رحمن کریم الله، یا رحمن کریم الله، یا رحمن کریم الله. دا الفاظ به 3,333 پیرې به ووایئ، یعنی 3,333 مرتبه به دا الفاظ ووایئ. او بیا به د هغې نه وروستو 11 ځله بیا درود پاک په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. بیا به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعا، ستاسو کوم څه دپاره دا وظیفه کړې وي، هغه مشکلات او تکلیفات او پریشانۍ به د دې وظیفې په برکت سره خامخا ختموي. دا وظیفه خپل پریشانو دپاره وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.